غیبت دې ته وایي چې یو سړی اوس نشته او تا د هغه نوم واغستو زه وایم چې پرېږده مړه هغه څه د سپي بچی فلانی کار کوي فلانی کار کوي فلانی کار کوي دې ته غیبت نو الغیبت اشد من الزنا دا د زنا نه هم سخته ګناه او یو ګناه نه وي په سړي کې یو غلط کار پکې نه وي او ته پشي شاوی دا بیا بهتان دی نو بهتان بیا د زنا نه هم اوچته ګناه نن سبا غیبت خبره وتی دا مونږ په بهتان کې اخته یو لګیا نو لوی شی هغه د ژبې اصلاح موسی علیه السلام خدای پاک ته وویل چې ما ته یو داسې وظیفه وښیه چې د دې ټولې دنیا نه زه ځان لکوم نو الله ورته وفرمایل چې ته هر وخت دې وایه چې لا اله الا الله نو موسی علیه السلام خدای پاک ته وویل چې دا خو عام شی دی ټوله دنیا یې وایي نو الله ورته وویل چې ای موسی که دا ځمکې او اسمانونه او ټول کائنات دا راغونډ کې او په یو تله کې واچې او یو لا اله الا الله په بله تله کې واچې نو دا به دروند شي یو لا اله نو بجای د دې چې مونږه شپه ورځ پردي بد وایي او هر سړي ته چې ګورې که خیال کړی سپی خوله پورې تړلی دی لکه د سپي په شان غاد دا کوتري ګورئ کوتري په دې لاره کې پراته وي که لاره یې تېره شي ورپسې داسې پروت دي ځان یې اوده کړی خو چې غر د لاره یې تېر شي قط اواز وکړي بیا چې سایکل تېر شي قط بیا چې موټر تېر شي قط مونږ نه هغه څیز نه دا ورځ د کوترو په شان مونږ